الهامات نه مکاشفات نه الله پیغمبر نه صحابه ورکړي اوس هغه طریقه قائم او دائم ساتل پکارو امغه الله تعالی قائم او ساتلا صحابه هغه بوج خپل شاګردانو ته ور حواله کړ او په دغه طریقه باندې دنیا کې د تحریف په خورېدو باندې شروع شو اوس دې خلک پکارو خدا سے خلق چې هغه مفاد پرست نه مواد پرست نه او هغه صحابه په نقش قدم باندې خدمت کوي انا به دا خدمت کیږي ورنه کما مفاد پرست خلق راځي مواد پرست خلق راځي دا عظیم بود هغه نه اوچتول شي نه محفوظ کول شي نه مخکې رسول شي الله انتظام وکړي او د څه په شکل کې وکړه د علماء په شکل کې وکړه او د علماء د منونکو په شکل کې وکړه الله داسې خلک را پیدا کړل چې د هغې پړونو کې الله دا واچول چې الفاظ ورسوي دا د الله تعالی د کلام الفاظ دي معنا ورسوي دا د الله د کلام تفسیر دی د پیغمبر علیه السلام روایت ورسوي کل جهان ته ورسوي ګډ ته ورسوي تاسو وګورئ عموما په دنیا کې د قرآن د حفاظت تحریک او تنظیم حکومتونه نه کوي سوا د بعضې عرب ممالکو نه یو خاموش تحریک شروع دی او داسې حق طریقې سره د علماء ادا کړه چې نن تاسو ګورئ زه دې ځای کې ستاسو منځ کې ناست یم او پښتو وایم نو زما پښتو یو شانته ده پېښور ته دې کوم لاړ شي یو 40 کیلومتره سفر وکړئ هلته کې پښتو بل شانته ده لږ سفر وکړئ او تاسو لاړ شئ کوهاټ ته هلته به پښتو بل شانته بیا سفر وکړئ تاسو لاړ شئ او داسې زه یو پسې انګو طرف ته ځئ پړچینار طرف ته ځئ وزیرستان ته چې راځي نو تبلیغ والا ترجمان ګوري د پښتو ترجماني به خلکو ته کوي نه پوهېږي په خلکو باندې په دې ورکوټې غوندې ځای کې په دې یو وړه غوندې صوبه کې تا دومره څه ونه کړل چې ته خپله پښتو ژبه یوه کړې او دا خلک په یوه ژبه باندې متفق کړي دلته یو شان هلته بل شان هلته بل شان د قرآن د الفاظو دې حفاظت ته وګوره دغه بېنوا او بې سر و سامان علماو دا قرآن ورسو بغیر د حکومت د امداد نه بغیر د ریاست د تعاون نه او داسې ورسو چې حرم کې قرآن اورم دغسې به اوري مراکش د دنیا هغه سره د قرآن اوره یو شان ته هغسې به اوري امریکا د دنیا بل سره د هلته اړ شه د قرآن قاري به هغسې قرآن وسم چې دې ځای کې مقدس قاري صاحب تاسو تلاوت وکړه دا الفاظ چا محفوظ کړل دا په څه طریقه باندې محفوظ شو دا د دنیا ته یو شان څنګه ورسېدل دې له چا سرمایه سر کړه دې له چا یو تحریک تنظیم جوړ کړه یو چان نه دی رب وعده کړې وه د علماو لونو کې الله واچول عوامو کې مخلصین الله د هغې ملګري کړل الله د قرآن الفاظ ورسول د قرآن معنا الله ورسوله تفاسیر ورسېدل احادیث ورسېدل د احادیثو په کومه طریقه حفاظت وشو د اسماء رجال بحث شو ګورئ کل جهان ورته حیران دی د یو پیغمبر د یو لیډر د یو قائد الفاظ چا محفوظ کړي نه دي د دې پیغمبر صرف الفاظ نه د الفاظو سند هم محفوظ دی چې د الله پیغمبر دا خبره کوله نو چا ته یې کړې وه دا چا اورېدلې وه نن پورې الحمدلله د پیغمبر اسلام د یوې خبرې ثبوت موږ سره شته دی دې علماو سره شته دی د یو روایت سند موږ سره شته دی دا چا وکړل دا په څه طریقه وشو زه دې سوچ وکړم تاسو دې سوچ وکړئ رب وعده کړې وه پیغمبر ملګري پیدا کړي او بیا اعلان وکړو چې ای زما امته دا علما زما وارثان دي العلماء ورثة الانبیاء دا دې چې میراث تقسیموي د دوی نه بل میراث مه غواړئ د دوی میراث دغه قرآن دی یو خاموش تحریک دنیا کې وچلېده الحمدلله شرق او غرب ته لاړ شئ او بیا شمال جنوب ته لاړ شئ دنیا کې الحمدلله یو تحریک شروع دی یو الله تعالی دین دی ټولې دنیا ته الله تعالی ورسو نو عرض مې دا کړ مسلمانانو وروڼو الله رب الجلال دا د وحی بوج پیغمبر ته ورکړه پیغمبر صحابو ته ورکړه صحابو بیا امت ته حواله کړه صحابه کرامو ډېر په احسنه طریقه خپلو شاګردانو ته نن تاسو ګورئ که نه زما او ستا بچی
زما او ستا بچی چې میډیکل کوي او تعلیم حاصلوي څومره خرچه پې کېږي ډېر غریبانان چې د هغوی بچي قابل او د هغوی وس نه کېږي څاروي وله خرڅوي کالي وله خرڅوي ځایونه وله خرڅوي چې بچی مې میډیکل کې کامیاب شي اوشي بعض اوقات کامیاب شي انجینیر چې جوړېږي نو څومره خرچې پې کوي څومره